إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی درس کې تیر شوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې د مؤمن د پاره تحفه دا مرګ دی او د الله دست قدرت په جماعت باندې ایمان جماعت کې برکتی. دا بار کسان ولې ولاړ دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې درې خبرې به د انسان د پاره په نیکۍ کې لیکل کېږي او د دا دریو خبرو نه ماسیوا په انسان باندې وبال دی د قیامت پر ورځ به دا تا پسې په بدو کې لیکل کېږي. اوس هغه کومې درې خبرې دي چې د انسان د پاره صرف اور صرف ثواب دی، نیکی ده، او د دریو نه ماسیوا که ته هره خبره کې هغه ستا د پاره وبال دی او د قیامت پر ورځ تا ته نقصان دی. نو لومبۍ خبره نبی علیہ السلام مبارک وفرمایله چې لومبۍ خبره امر بمعروف، په نیکۍ باندې امر کول. یو انسان څه عمل کوي، مسجد ته را روان دی یا نیک عمل کوي او ته ورته په نیکۍ باندې امر وکړي، دا به ستا دپاره په تله د نیکۍ کې الله تلي او ستا دپاره یو نعمت دی زما محترمو. منه هر چاته د نیکۍ امر کول، بهی مانځله راشه، بهی ښه خبرې کوه، کنځل مه کوه، بهی هلکه غلط مه ګرځه، غلط کارونه مه کوه. دا ستا امر بالمعروف دی ته وایي، کوم چې تبلیغیان حضرات کوي. بهی مانځله راشه، سلام کوه، په احسن طریقې سره ملاویږه، دې ته امر بالمعروف وایي. او دویمه خبره او نهی عن منکر، نبی علیہ السلام فرمایي دویمه خبره چې ستا دپاره د قیامت پر ورځ الله په تله د نیکۍ کې اچوي، هغه دویمه خبره دا ده چې انسان د بدۍ نه بند کړي. چا سره خبرې کې بهی غلط کار مه کوه، د غلطو نه ځان وساته. دا د غلطو نه یو سړی بندول، د منکراتو نه یو سړی بندول، دا نیکي ده. الله تبارک وتعالی به ستا دپاره د قیامت پر ورځ په تله د نیکۍ کې اچوي. او پکې دریم شی نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې او ذکر الله، یو د الله ذکر دی، د الله یاد چې څومره کې. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک جړل ډیر زیات، درې څلور ورځونه مسلسل آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر جړل. علی رضی الله عنه کور ته راغی، کور والا ته وی فاطمة الزهرا ته چې ما نبی علیہ السلام مبارک د دریو څلور ورځو نه ولید ډیر خفه دی او ډیر زیات جاړي، چې دا ولې؟ ورته وی ما ته خو پته نشته چې دا ولې جاړي. وی دا فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د خپل پلار کور ته راله او نبی علیہ السلام مبارک یې ولیدل چې جړلې. نو دا خپل لور هر کله اولاد په والدینو باندې خفه کیږي. تپوس ته وکړه ما یبکیکا، تاله بابا جانه تا څه شي جړی، ته ولې دومره جاړې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وفرمایل خبرې ته توجه کوئ. وی لورې زه چې الله برم د معراج په شپه باندې بره کله بوتلم، خپل دیدار د الله دیدار مې کو. وی پکې ما جهنم ولیده و شپږ زنانه مې داسې ولیده چې ډیر زیات عذاب پې چلیده. یوه زنانه مې ولیده چې الله د ژبې نه په جهنم کې زوړنده کړې وه او اور ورته لاندې بلېده او چغې والې. ژبه په انسان کې یو حساس ځای دی، لږ غوندې زور وله ورکه خوږېږي. الله دغه زنانه ده، ډېرې زنانه چې د ژبو نه یې زوړندې کړې وې او چغې والې. نو تپوس یې ته وکړه بابا جانه دا ولې دې زنانه څه چل کړی و؟ وی ما ته جبریل ووې دا هغه زنانه ده چې دې زنانه به نورو زنانو خلکو له به طعنې ورکولې او سپک به یې ورته کتل په دنیا کې چې ستاسو هم څه زندګي ده. بعضې زنانه اکثر دا کارونه ډېر کوي، نبی علیہ السلام دې نه ډېره منع کوي. ګورئ وی دې زنانو به دا کارونه کول. و بیا بل جهنم کې ما یو زنانه ولیده چې الله دا سینو کې ولا د سینې یو طرف ته سیخ ورکړی و بل طرف ته ایستی و، الله د دې دوو سینو نه زوړنده کړی و چغې والې. ما ته تپوس وکړه بابا جانه دا ولې؟
وی نبی علیہ السلام مبارک جړل ماته وی لورې د هغه زنانه وه چې دی غیر محرم سړو په خپل ځان باندې راچولې وي غیر محرم سړو په خپل ځان باندې قابو ورکړو دا بدکارې ښځې دي او د بدکارو ښځو انجام دا دی چې په جهنم کې به الله د سینو نه ځوړندې کړي او د لار نه به ورته اور بلیږي د ما وی فاطمه الزهرا وی چې دا خبرې مې د نبی علیہ السلام مبارک د خپل بابا جان اورېدې زم یو زنانه ذات یم و یریدمه ډېره ویښته به راباندې اورې داسې ودرېده نبی علیہ السلام ته جړل و پیغمبر نبوت والا اوښکې بهیږي لورې ما داسې زنانه ولیدې چې هغه زنانه داسې راغونډې شوې وې دا خپې یې راغونډې شوې سینو ته او دا لاسونه یې شاته تړلي شوي بربنډې ځوړندې وې ما ته تپوس کو بابا جانه دا ولې وی ماته نبی علیہ السلام مبارک خپل پلار او فرمایل لورې بچیه دا هغه زنانه دي چې په ناپاکۍ په حیض و جنابت کې پلیتۍ کې به ګرځېدې الله ورسره دا کار وکړه چې الله د لاسو خپونه بربنډې وتړلې او د جهنم په اور باندې به یې پاکوي و چغې مې والې وی چغې داسې زمانه آواز لاړه چې ویریدم چې ربه موږ سره به څه وه پاک نفسونه دي پاکې ښځې وې دومره فکر ورسره نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل وی لورې ما داسې زنانه م ولیدې څلورم چې هغه د ویښتو نه ځوړندې وې ویښته په انسان کې یو خوږېدو والا شی دی که بچې د خپلې مور نه معمولي غوندې ویښته م راښکي نو مور یې چغې وی سترګو نه اوښکې بهیږي وی ما زنانه ولیدې چې الله د ویښتو نه بربنډې ځوړندې کړې وې ما ته تپوس وکړو بابا جانه دا ولې نبی علیہ السلام مبارک په جړا کې مارته ووې لورې دا هغه زنانه دي چې دا بې پردې بربنډې بار ګرځي غیر محرمو ته ځان ښکاره کوي الله وله په جهنم کې دا عذاب ورکوي وی بیا نبی علیہ السلام وفرمایل چې داسې زنانه مې ولیدې په جهنم کې چې شکل یې د خنزیرانو او نور وجود یې د خرو ما او هغې الله پې اور دغه کړی ما تپوس وکړو د الله رسوله دا ولې وی نبی علیہ السلام مبارک راته وفرمایل دا هغه زنانه دي چې دوی به غیبتې کولې یو رد و بد به یو بل ته وي او دروغونه به وي او په نورو ښځو باندې الزامونه لګول او نبی علیہ السلام مبارک چې دا خبرې کولې اوس نبوت والا اوښکې م به یې دی د ما محترم چې د خپل امت دپاره لورې جاړم ما ډېرې زنانه د خپل امت ولیدې چې په جهنم کې چغې والې او الله بربنډې ځوړندې کړې وې د ما محترمو نو نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې دا خبرې کول فضول خبرې کول دروغ ویل غیبت کول د دریو خبرو نه ما سوا چې امر بالمعروف دی خلکو ته په نیکۍ باندې امر نهی عن المنکر دی خلک د ګناه نه بچ کول او دریم ذکر الله د الله ذکر او یاد د دریو نه ما سوا چې څوک څه خبرې کوي فضول خبرې دي او د قیامت پر ورځ به الله د یوې خبرې تپوس کوي د ما محترمو موږ خو الله دې معافي وکړي ځان نه تقوادار جوړ کړي دي په ظاهر کې لیکن باطن هم ګوره ډیر خراب دی الله دې معافي وکړي زه یم په باطن کې زما ډیر حسد و ګن پروت دی نبی علیہ السلام مبارک هغه یو زنانه وه دې خبرې ته توجه کوئ خپل خاوند ته وی خاونده وی زمونږ په دا کور کې دا ونه د غټه ونه وی په دې کې مرغې کینی او په مرغو کې پکې نارینه مرغې نرې مرغې کینی دا ونه کټ کا دا مرغې نارینه مرغې کینی ما له حیا راځي د دې نه سړی ډېر زیات متاثره شو د ښځې نه الله دې معافي وکړي چې ښځه خو مې جوړ ډېره الله واله ده جي دومره تقوا ده زما په ښځه کې چې د حیواناتو د نارینو حیواناتو نه پرده کوي دا ظاهري تقوا ده الله دې ته موږ وساتي وی لاړم ونه مې وواله ونه مې پرې کړه خبرې ته توجه کوئ چې کومه تقوا د حد نه سیوا شي که نه هغه تقوا نی اسې ریاکاري الله دې ته موږ وساتي تقوا دا ده بس الله سره د شپې رابطه جوړه کو او جاړه الله ته زه اکثر دا خبره کوم که ته وایې چې زما د الله سره او زما نه د تقوا دغه شي الله سره رابطه د شپې جوړه که وی سړی ډېر متاثره شه د ښځې نه چې ماله خو الله ډېره الله والا ښځه راکړې ده د نارینو حیواناتو مرغون هم پرده کوي وی ډېره زمانه پس دا سړی کار نه کور ته راغی چې ویې کتل ښځې سره پردې سړی ملاستو دی ډیر حیران شو او ډیر غصه شو ښځې ته وایي ظالمې تا خو ما ته وی چې ماله د نارینو مرغون هم حیا راځي نن ته د بدعملۍ دپاره د پردي سړي سره ملاستی غصه وله ورغلې وه وی
وی دغه زنانه او دغه سړی وتښتېده زما محترم چې وتښتېده دیم په دا کلي کې رسوا شه بدنام شه دا ډېره لویه بدنامي ده الله دې ته موږ ټول مسلمانان وساتي وایه آمین بیا به ښځه ولې ځان به مولې ښځه به مولې وی دی لاړه د کلي نه کلی بدل که خاریه بدله شوه خبرې ته توجه کوئ خو علم ورته وشه چې تقوا د حد نه سیوا شي او بیا د زنانو تقوا د حد نه سیوا شي هغه بیا داسي وی چې کلی بدل که د بادشاه نه هار رک شوی و جي او بادشاه قیمتي هارو انعام یې پې لګولی و که دا هار چا پیدا که مقابله کې به دومره پیسې او دینارونه ورکوم زما د عزت سوال دی بادشاه وي دنیا اړې ګړې کړه خو بادشاه غل پیدا نه کړ دې سړي وی دا کم سړی چې د کلي نه راتښتېدلی و د ښځې د شرم د وجې نه راغې وی بادشاه زه به کس پیدا کوم دی چې راغې جانچ پړتال یې وکړې یو کس دی جي بزرګ غوندې کس دی په یو خپه باندې ګرځي او په ټول محل کې دته تپوس وکړه په یو خپه ولې ګرځې دواړه خپې دې سمې دي هغه وی په دا یو خپه ځکه ګرځم چې په دا یو خپه زه ګرځېدی شم په دویمه خپه ځکه نه ګرځم هسې نه چې د خپو د لاندې مې چېرته د الله مخلوق وفات نشي بس باچا تکس وی حضرت غل مې جي پیدا کړ هغه وی څنګه د غل پیدا کړ حضرت دا کم چې ته بزرګ دی او ته ونه د بزرګۍ دغه کې چې دا الله والا دی عمده الله والا ستا غل دی وینیسه هغه نجی دا چته کېدی شي دا خو دومره تقوادار دی چې سره د دوه خپو نه په یو وخت په ګرځېدي چته په ټولې باچا ته یې خو ګیر که که نه راباندې که پې ته باچا چې پې راباندې کړو یو څو کوړې وخوړې وي حضرت غلا ما کړې ده چې غلا هار یې ته برآمد که کسې راوغوښته به ته خو ډېر تجربه کار سړی دومره تجربه د کوم ځای نه پیدا شوه د ورته جواب کې وی حضرت تجربه مجربه هیڅ نشته وی ما دا مشاهده وکړه چې په انسانانو کې کومه تقوا د حد نه ډېره سیوا شي پوه تقوا نه ده دا سړی د جهانونو حرامي و په الپلام او د ترکو حرامي دی ما ته پته ولګېده دا غټ غل دی نو خبره مې دې پورې کوله د ما محترمو چې نبی علیه صلات وسلام مبارک وفرمایل چې درې څیزونه درې خبرې ما ووې چې دا ستا دپاره د قیامت پر ورځ الله په چابړي د نیکۍ کې اچي د دې نه ما سوا چې ته څومره د ظاهري تقواګانې دي الله دې ته موږ وساتي دا به ستا دپاره وبالي حدیث ته غوږ کېدی کل کلام ابن آدم ټولې خبرې د ابن آدم علیه وبال به یې په ده باندې لا له او نبی د دپاره نفع الا مگر امر بمعروف مگر په نیکۍ باندې امر کول او نهی عن منکر او یا د بدۍ نه خلک بندول او ذکر الله یا د الله ذکر وکړه جی الله موږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري په دا مجلس کې خدای سپینګیري ناستي عمر کې خدای برکت واچي په دې کې خدای ماشومان ناستي با عمله عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کې نوجوانان خدای په دا مجلس کې ستا درس ته راځي خدایا قدمونه خدای په تله د نیکۍ کې واچي دا څومره نوجوانان چې د دا کلي دي خدای د خپل ځان او د دین سره خدای وابسته کې څوک چې په دا کلي کې د دین دپاره کار کوي خدایا د هغې قدمونه خدای په تله د نیکۍ کې واچي دا کار او دا منډې خدای په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې دا کوم ملګري اجتماع روان دي خدای د دې د کورونو د اولاد د بچو خدای محافظ شي الله د حاضري الته په اجتماع کې خدای قبول او منظوره کې د هغې په دعاګانو کې خدای زموږ دپاره حصه وګرځئ الله د حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري الله په دا مجمع کې خدای کاروباریان ناستي خدای کاروبارونو کې برکت واچي د چا رزق کمزوري دی خدای د رزق باران پې وکړي قرضداري پکې ناستي خدای د قرضونو نه اخلاص کې قرضونه په خپل دست قدرت باندې الله ختم کې دا مجمع او مجلس خدای د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي او په وخت ځن کې د نمدا کې په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله